السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دنیا د ټولو نه خطرناک مار چې دی هغه که اس وچیچي نو هغه نه مړ کیږي، کوم ته چې کینګ کوبرا ویل کیږي. خو که دغه مار چرې هاتي وچیچي نو هاتي مړ کیږي. اوس به تاسو وایئ چې اس نه مړ کیږي او هاتي د هغه د زهرو نه مړ کیږي، وژل کیږي. د دې وجه څه ده؟ نو د اس په زندګۍ کې د انسانانو زندګي ده او هغه داسې ده کله چې کینګ کوبرا شو یا د دنیا د ټولو نه خطرناک مار چې دی هغه اس وچیچي نو په اس باندې د ده اثر چې وي تر 3 ورځو پورې تقریبا د بیمار وي، واپس ټیک شي. کله چې دا مار زهر چې دی د ده وجود ته داخل شي نو د ده په وینه کې انټي باډیز د دې خلاف پیدا شي او هغه انټي باډیز د دې مار اثر چې دی هغه ختم کړي، د دې جراثیم چې دی هغه په خپله باندې ختم کړي او دغه انټي باډیز چې هغه د مار په وینه کې بیا پراته موجود وي. جدید طریقه علاج کې هم ویلی شي چې د اس د وینې نه تریاق جوړیږي او هغه په دې طریقه باندې چې سهزنان د زهرو نه صحیحه د اس په وینه کې داخله کړي او کله چې دا زهر د اس په وینې ته ورشي نو د دې خلاف د اس وینه کې انټي باډیز چې دي هغه پیدا شي او دغه انټي باډیز د اس په وینه کې بیا پراته وي. بیا سهزانان یا ډاکټران دغه وینه روالي په جدید لیبارټرو کې د دې نه پلازما چې دا جدا کړي، سپینه وینه او ریډ سیل یا سره وینه چې دا هغه دې جدا کړي. نو کله چې دا جدا کی نو دغه پلازما چې دا دې ته تریاق هم ویل کیږي او دغه تریاق یا دغه دوايي چې شوله دا بیا چې کله انسانان چرته مار وچیچي نو دغه تریاقو سره د انسانانو علاج چې دی هغه کیږي او په دې وجه باندې د اس چې دی دا د انسانانو زندگی چې دا بچ کوي. نو د الله په هر یو کار کې یو لوی حکمت وي